बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफला यंजुरूना इलल इबिलि कैफ़ खुलिक़त व इलस समाइ कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबालि कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत फ़ज़क्किर इन्नमा अन्त मुज़क्किर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ताज़ा में ख्वाही हमें गर्दागा है सीनराम, ताज़ा में ख्वाही हमें गर्दागा है सीनरा, गाह गाहे बाज में खाक सई पारी नराम, गाह गाहे बाज में खाक सई पारी नराम। देमो ख्वाजी इज़्ज़तमन विलुने दकीम आयतिना करीमा च तुस प मख के मो तिलावत करल दे परवरदिगार आलम दे दगे आयते आगा अवल अरविदीन की आ दे मक्के खालताए परवरदिगार आलम पटुलना अवल खिताब दाद मक्के खल्क़ दाई दे दई पकोरे ना क्यों किस्मा किस्मा जुनवर भी ब्या पटोल के आगा क़ीमती हैवान क़ीमती जुनवर आगा यीशु ज़का परवरदिगार आलम प कुरान के देश ज़िक्र को देता विरियदावी चे परवरदिगार आलम दा वर्ताई चे लश्की खो पदाइशों वो नहातुस गौर फिक्र वकई चे दाद मूद कुदरत सुमरा अजीमा लुई नशाना दो और ब्या परवरदिगार आलम वर्तयाई च लश्की पदा असमोन बो नहा गौर वकई कीम शाइना च दई मख्तवी आगा वरियदाई चदा में पत्सुमरा बुलंदी बुने जोड़ कड़ाई दाई न मटश्ता वर्ता लश्की खुपदाक बुने हाँ तो सोच गौर और फिक्र वकई और ब्या गरीना दिए मके आवेरियो दावी चे लश्की पदा गरीना बोंदे हाँ गौर और फिक्र वकई चे सरांगे मजबूत में दरावली दी और पचलवाराम नंबर बोंदे दगाम जका चे पदा के हलश सोच गौर और फिक्र वकई चदा में सरांगे द तुस्त पूरा नारमा पस्ता वड़ावलियत कदा गम जका सख्ता तरावई या दे यूर वंदे गरम वई तुस सकड़े नूर परवरदिगार आलम आगा खपले दे कुदरत निशानी वेरियदावी शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी आप अखपल तफसीर अजीज़ी के लिखी चे कयू सड़ाई दा गोड़ी
چې زه کامیاب وای د دنیا ولا زندگی ها دا پدا کې ها زه کامیاب وای او هغه همیشه زندگی آه د مو د خوشی وای بیا دا یای چې دغه کده دنیا سره تعلق وي د دنیا د زندگی سره تعلق وي کا آخرت همیشه زندگی د هغه سره تعلق وي کا د دیندارۍ سره تعلق وي کا د بيدینۍ سره تعلق وي کا د سیاست سره تعلق وي کا د زراعت سره تعلق وي د زمیندارۍ سره او کا د تعلیم سره تعلق وي چې کیم سړی دا غوړي چې زه په دنیا کې ها کامیاب وای په آخرت کې ها کامیاب وای بیا دغه د پورا پروردگار عالم څلور اصول څلور قانونونه بیان کړی دي چې کله په دغه څلور اصول باندې په دغه قانونونه باندې څوک ها عمل کو یقینا هغه انسان په دنیا کې ها کامیاب وي په آخرت کې ها کامیاب پدا کې پروردگار عالم فرمی اغاوال قانون درته وشای افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت پروردگار عالم فرمی چې دا انسانون دا یشته نکسي چې د څرنګ متخلیق کړای دی څرنګ مې پیدا کړای دی د نرم طبیعت د مزاج لشکی خو پدا کې ها غور وکي څومره بشمیره صفاتونه مې پکې شي دي ګرمي وی کا سوړه وی دای خپل مشقت کو چیرې ها دای په ګرمي کې ها د خپل مزدورین انکار نکو پسوڑا کے ہنکو دتا کا خروق شم لاو شا کا نشم لاو ورتا حتی چه تر ووی رزه پورا او ور رزه او وشپی دتا کا ابن نشم لاو دا اخپلا گزارا کو اد اخپل مزدورین انکار نکو پا خوشی سحرا کے در راون کلائی اخپل اوڑن جیل پروردگار عالم فرمی چې لشکی خو پدا کې ها غور وکا چې کا کی کروي اغزي وی چې څه شي ورته ملاويږي ها داس نه یی چې موته د شخوروک نه کرو ته غو مشته شخوروک ما کوي بډای ما کوي بیرته ته شوده در کو بیا دا دو وداريږي ته واړی کې جن کې تا په خپل ټیم باندې خوروک شوک نشتا ما کوي بیا ته سکول ته ولاجه قسمه قسمه بونیو درته جوړوي صرف دغه یش پروردگار عالم دسه پیدا کړای دی دمرا محنتی د مشقت ول د برداشت ول چې بل حیوان داسه نشته ده دا یش چې وسریږي په سل کا سره څوک تام کو حتی چې کله داسې وشي پټي پکې ولي څوک یې تم کولای نشي څنګه تابع ګرځولای پروردگار عالم یې چې لشکې پدا کې هات غور او فکر وکړي چې که خواروک ملاو شک نه شو ورته ملاو دای دې سفر نه انکار نکو د بور د وخستل نه انکار نکو خپل محنت مشقت मेहनत ही पे मौकूफ है आसाइश गीती मेहनत ही पे मौकूफ है आसाइश गीती कोई मेरी राहत तलबी ने دا شاعری ای چې هر څه شي په محنت پورې تړلې دي یای چې د مو د آرام پسندي چې زونه مې ډېر آرام پسند جوړ کړای دی
شاکیم وقت مود محنت مشقت و د زونه عمر پاک میں محنت مشقت و نکا د موی وان آرام سکون هر څه شي ختم کړل ځکه چې ترین کای وخت تو نه د هغه چارې وي دا راحت آرام سکون دا خو ولې درته ملاوي چې کله د تو دا د محنت دا وخت دی دا ځواني د دا کې ته محنت مشقت وکې بیا د ترین کای وخت یقینا چې د آرام او د راحت د سکون ولوي نور سړایو اده ځونه محنت کشو جوړوي جفا کشو جوړوي نور خو پرېږده هغه انګریزون ته وکسئ چې ایمان یې نشته هر هغه یوه کور چې د غري نه ته چې اته انسان نشي لکېدلی وورې په خپله یې وهه ویني چې پاکې په وورې کې لوندې شي وورې پکې په سترګې ویني مرګ خو بیا یې چې داس کور کا چې بل مور نوي زی نوي کړای چې په دنیا کې مې دا پته وي چې دا پلونا یو ځکه طلاق شوی علامہ جامی رحمه الله خپل زوی ته نصیحت کو بشیرینی مکن ہم چو مگس جہادا بشیرینی مکن ہم چو مگس جہادا کہ آخر بند بر پاید نہد شہادا علامہ جامی خپل زوی ته نصیحت کو چې اے زمانہ خوږخیل کای د ځون ما جوړاوه مچ د ځون ما جوړاوه چې په خوږه شاینه پسې ګرځي مچ په خوږه شاینه پسې ګرځي په ګمنا په نور داسې شاینه باندې کښینی چې اخر یې په شپ کې شاخه شي بیا وره په ختم هشي په خوږه شاینه پسې ما ګرځا د دغه طلب ما کا چوروبا گر شوی از نرم شادانا چوروبا گر شوی از نرم شادانا کشندت پشت سرساگ نهاداندا مولانا جامی سا خپل زوی ته یای چې د ترورای غوندې د نرم طبیعت د نرم مزاج ول داسې نرم زون ما ریږدیوه ترورای څرمن د انتهایی پستاوي د هغې په وجه سره سپا یا بل یور یا بل هر څه شی موتی کو د ششګي غوندې زون جوړ کا د ششګي غوندې چې غون اغزي وي چې هیڅ شی نشي ورنږدې کېدلی خپل ځون داسې محنت کش جوړ کا سخت یې جوړ کا دا نرم بدن دا خود زنانه وي نور عادل نرم پسته جمعه د دغه ځون په دا باندې ځون مارش دیوه په دا نرم پسته باندې ځونا جفاکش جوړ کا په دا نرم پسته جمعه باندې ریږدای شولې بیا ته ها اترورای څرمن ډیره نرمه پسته وي اسې لواس پای هر څه شي موته کو بیا داسې حالات سره مخ کېږي ځونا جفاکش سخت دا د ځونا جوړ کا پرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمی خیر الاعمال ادومها او کما قال علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمی چې په ټول اعمال کې بهترین عمل بهترین اچار بهترین کور هغه دی چې همیشه وي کا د سکول تعلیم کې ها خپل ټایم ټیبل درته جوړ کا چې په دغه وخت کې زه دا مضمون کس په دغه وخت کې دا کس په دغه وخت کې دا کس
का इबादत के खपल टाइम टेबल د ته جوړ کا دا نه چې بیوارز د قران پاک تلاوت ته ورته شولې دوی درې سي پورې د ختم کړلې پانه ورسته په میاشت نه کسه یوارو کوی آیا خو چې همیشه وي تهجد نفل کې څلورا تکا خو چې همیشه وي په پټی کې مزدیرا کې 15 منټه 20 منټه نیمه غنټه کا خو چې همیشه وي نو د صحت ته نقصان دی راسي هغه چارو هڅه سر ته راسي خو چې په پیرا کول کې مخ نه ورشکورا کوي وارز د ګاینل مشومه پورا نه د اچار سر ته راسي صحت ته د نقصان وي هر یو عمل چې سړی کو چې پاکه تسلسل وي رزونا کا پټی ته وځي چې 20 منټه مزدیراب کې صحت د هم برابر وي ام زکات سو یستم زکات د دوکانه او په خپل انداز باندې پاکه ها 4 وشیتلین کای فصل به ها خلای وي خو چې ته په پیرا د پسکول کې د امتحانونه کې ویلې مشکلات سره مخ وي ځکه چې پیرا کول کې چې کله امتحان ورشي بیا ځنه په داش په ورته شي بیا په دماغ بوج وي بیا سبا کې په ذهن کې نقشني پیرا کول د غشتر کړای وي دا سړی په خپل مقصد کې چیرې هنه شي کامیاب دلای علامہ سعدی رحمہ اللہ فرمی بچشم خوش دیدم در بیابانا بچشم خوش دیدم در بیابانا کہ آہستہ سبق برد شتابانا علامہ سعدی آئی چې په خپل سترګې مې ولیدا په صحرا کې په خپل سترګې مې یشبونه ولیدل چې په یشون باندې سوره وي شوکا کړچدل پاغه تیز رفتاره سوره چې په اوس په باندې سوره وي پانا هم مخکشول پانا مخکشول سمندے باد پا استغفر ماندا سمندے باد پا استغفر ماندا شتر بن ہم چنے آہستہ میراندا یعنی سادی صاحب چه آغا تیز وسپت تیز وران آغا چړتا پتشول پانا آغا یشبونا چې په یشبونه سوروي سوکا کړه چدل آغا روان وي مسلسل خپل منزل ته پاوس اوس په سورنا مخکې ورسېدل ویلې زکه چې په اوس په سوره چې وی اده او غوندې د بوت غوندې باندې تیر شول چې مخکې مې قتل کانی د ونه خوته ویلوړي سلدل او اوس نور هر یو عمل دا چې سړای کلا پاکه تسلسل وي دغه انسان یقینا خپل منزل خپل مقصد ته رسی او ورسره دا چې کلا یو سړای یو دکاندور دی دکون یې جوړ کړ اوس پدا باندې دغه نور خنا د مجر نه سړای سبق زده کو د مجر نه زپوره چې په دې کو نه کې و دې کو نه مختا رړۍ و خجیره خرڅولې واړی کې وړ کې وی خپل ډیپټي کړه په کراچي کې په فیصل آباد کې په دیرا کې پیرا کنټینر کاروبار کو د کنټینر د شمسي بل کاروبار په ډی خان کې په وځي کې یو دی کونیا و درې ونی ول په لپس یو ځنه جوړ ک او دلته هغه خجیره ها خرڅوي مو پښتنه نه وکړه چې دا ویلې چې مشکو په ډی خان کې مزګه وکړي په لاور کې دکانې نه دی خپل په کراچۍ کې کاروبار دی
دا خجیره د خپل کاروبار دا ځکه نه پرېږدي چې دا پلور شریک کړی و چې د دغه ضمیر مخکې تلي په دغه رنګ نشي چې یو دیکون جوړ کې بیا ته وایې چې زه را په اول کول کې په نور دیکاندورونه چې لاس کول یې تېر کړي زه را پاکه شمېر شو دا نشي کېدلی په اول کول کې خو چې ته خالي پاک کې د خال ته وپېژنې چې پلونکي هم د دغه شي دیکون جوړ دی دا صرف د وزیر په طبیعت کې دا شی دی چې یو کاروبار پلور ورته شریک و چې هغه نشي پاکې ته به یو کو نقصان بل ورته بل ورته چې اس د ځون لغاړ کو په دا کو محنت مشقت کې آخر کو بیا یو زوی ته پکې راسي دا بیل گیټ شو دا خو خوالی ابتدا سٹارټ یې د چرګ نه وخستای و نن یې دمره دولت ته چې دا ټول پاکستان دولت د سره نه سمېږي ټول پاکستان خو دغه د پر څه شي چې سړایو هغه حوصله استقامت چې کاروبار شریکو پابونه وښ بیا مضبوط داري پروردگار عالم فرمی چې توس دغه یشته نه کسي چې څومره محنتي دی څومره مشقت دا لوږه تند دا ته نه کسي ګرمۍ ته نه کسي سوړه ته نه کسي نن اول میږه ور سره مخامخ چې دا مدرسه کې کلا طالبونی چې معمولی وارث په ترکاری کې فرق وروشي په مخ چې ترکاری نه دوشا استو دو ویل چې میږه په ویلا باندې دا ویلا نه دا خړ ویلا نه د ملتان ګرمي نه په کمره کې پنکای نه په درسګاه کې پنکای نه په جمعه کې پنکای د ویلا نه د مړی کلاکه مړی واته مې به ورغا کړلې په ویلا نه دا خړ ویلا نه ور سره خوړه خو ځکه خو مقام ته سړی ورسي د غارنګ د سکول ولا ها سړی هغه خپل همت ایش څومره نرم مزاج دی وړی کای ژڼکای سل کسه نه 200 نشتم کولای چې کله وشیتونیږي وړی کای ژڼکای په مایر باندې نیولای خپل پس راون دي دا اسنه یای چې د مو بدن د مو باډای ز په دغه وړی کې ژڼ کې څه څنګه راون شو پکال په پغرینا کې چې پکیم دي کې په ایش په دغه کې زګ شمه شویږي وچ امایر په سټ رغاشي مایر پر کو کنه نسی پال پاپس بیا نفسه سي په دا هیڅ باندې هغه چارې چې ډیره ماشينري هغه چار نشي کولای په دا غرینا کې چې څه شي په وره نور پروردگار عالم فرمی چې لشکی د دغه نه توس سبق زدا کوي اغا دوام قانون پروردگار عالم فرمی آو شای چه وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ پروردگار عالم فرمی چه دا انسانون دا لشکی دا اسمون که خدا غور و فکر وکو څومره پر بلندی بونه میں جوړ کړای دی نه مټشتا ورتا نه دورشتا ورتا دا د مو د قدرت څومره عظیمه نشانات لشکې خدا کې غور او فکر وکړي دغه پدا کې د تو د پورا تعلیم دی دا تعلیم دا درته چې د خپل همت دا ډېر لوی سوته همت لوی شوراوي در دشت جنون من جبریل زبون سیده در دشت جنون من جبریل زبون سیده یزام بکمن داور اے همت مردانا علامہ اقبال دا جنی تایائی چه اے مومنہ اے مسلمونا تکا جبرائیل علیہ السلام تا لوس ورا ساویدار تو کمال نہ دائے جبرائیل علیہ السلام تا کالوس ورا ساویدار تو کمال نہ دائے جبرائیل علیہ السلام مقام سدرۃ المنتہا دائے
پدا پورې مکشنا خدای تعالی سورا سوا د تو لیڈر د تو رہنما او د تو پیشوا د تو پیغمبر اخ پتا نه عبارت تلای دی اخ په عرش کرسی پاسمونی نه په غون نه عبارت تلای دی ته د چا امتی ته خو اخذوی تا ځون ورسوه د اته چې ورسې د لوند جبرائیل امین د لوند خلق دا غونډې د لوند خبرې دي نور دا یای چې مسلمانان ته د خپل همت دا ډېر لوی سوتا تو پیغمبر خو هغه مقام ته رسیدلی دی چې جبرائیل امین هم انکار وکړ ته د چا امتی خبره مې دا درته کړله چې هغه دومه خبره دوم قانون دا چې سړایو همت دا مضبوط سوتی دا ډېر بلند دا نه چې یو چار چې دا وشي کا نو وشي چې کله دا خبره کړله په سل کې سل تن نفع د فائدې ولا د ګټې ولا خبره وي ته نشه سر ته رسولی ته ولې د کمزورۍ مظاهره کې یو کاس چې کله محنت وي ورسره همت وي ورسره خامخا خپل مقصد ته رسي سول نه پېښېږي چې ته کله دا فیصله وکړې همت دې لوی وي او ورسره محنت ورته شرط دی یقینا چې ته که یای چې زه ډاکټر جوړېږم خامخا ته ډاکټر جوړېږي که ته یای چې زه انجینیر جوړېږم خامخا جوړېږي کته یای چې زه یو بل افسر جوړېږم یا یو لوی تاجر جوړېږم یقینا چې ته جوړېږې خو چې ته اول نه همت هار کې بیا داته سړی نه راسي د داوال شعر چې مو درته وویم پدا کہ ہاں دا شاعری آئی تازہ میں خواہی ہمیں گرداغا ہائی سینرا تازہ میں خواہی ہمیں گرداغا ہائی سینرا گاہ گاہے باز میں خاک سی پاری نرا دا شاعری آئی چے ته یای دا د زړه غوړي چې دا د زړه دوغینا دا مې تازه شوی بیا هغه تیرې خبرې اروا آیو دوا چې کله آیو دا وې د دغه سره د تو همت او بیا او د لوی کېږي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې کله د نبوت اعلان وشو په خلق باندې د مکه په خلق باندې دا خبره انتهایی بده ولګېده خو بیا یې دا وویل چې بس یو کس ته خبره وکړله دوی درې ورځې وي دا خبره بس ختم ده خو د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خپل خبره باندې د غره غوندې مضبوط وی لوړ و ریز پرېز هغه خبره په مختله
आखिर के د مکی قریش ابو جیل دے دا غون دغه دا سراروی غشتل چې دا خو صرف تر دغه پورې نه دو دا خیوان نبی خبره ها شریک کړله چې د میر خدایون د میر بتون د میر عبادت طریقہ دا ته ها د دغه حبت ولای بیانوي په هر دوی کې دا ته پس پک نظر باندې کسي دا خو میر نشي برداشت کولای سراروی غشتل ابو طالب ها د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ترو ایمان یا نه پر ور خو انتهایی غیرتی دا تا روغلل ورته ویل چې دا خپل وراره دا د لشکی پوی کا خپل چې څه عبادت کو سو بینا دا بیانوي خال تا دا واز نصیحت حقو خپل عبادت تا حقو خدا د میر خدایون د میر بتون تا ته دا بات نه ای ابو طالب نبی علیہ السلام ته روغای ورته ویل چې وراره وان قریشر باندې بدل دي ګډ دوه ورګ دای کې ورکه نوم کې پرېړ دای چې څکو خپل عبادت کا ورته ویل چې اترا کته په مو پر تانګ وي تخلصي اتو مجبوری زوینا خو متا خود پروردگار عالم حکم دای دا چیرې نشي کېدلای چې زه دغه نه پڅړ پروردگار عالم حکم دی چې څنګه حالات سره مخ کوي د پروردگار عالم فیصلات خو زه دا نشم خفا شدن نبی علیہ السلام دا زنه راون شو اب پدا موقع باندې ابو طالب ورته وویل فوالله لا يصل اليك بجمعهم فوالله لا يصل اليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا دا شعر ورته وی د عربی ورته ویل چې اې د مورره هیڅ قسم نقصان نشي درکولای چې څو پورا د دا خطر په قبر کې اوړخ نوی لگا ولای اغه خپل خبره پشکورا کلم کوله کا لوړه په پټه ما کا څوک پکا ځان در وکسي د فارسی شاعر د ابو طالب د دغه شعر مفهوم بیانوي کس نہ یارد کردہ کس دے جانت فرزند من کس نہ یارد کردہ کس دے جانت فرزند من تان خواہد گشت در خاک لحد امد دفین ورتوی ویچی اے ورارا اے زمانہ
وراره دا د زوی په زوی وي تره دا د پلور په حکم کوي ورته وایي چې ای زمانه هیڅ قسم نقصان نشي در رسولی چې څوک ورا دې په دغ تره باندې خو را نه وي اړولی چا څه دې خوښه وي اکا کاربر فرمان حق کن هیچ از خواری مترس کاربر فرمان حق کن هیچ از خواری مترس شاد باشی نور چشم من مشو اندوخت گیر ورته ویل چې ای وراره چا پروردگار عالم څه درته یایي آقا او په خوشول هشه داس د مور زیاوی نوی چې تو ته په کاږه سترګې خالي در وړي پانه اورسته چې کله مشرکین غون سره جمع شول ابو طالب ورو غشت پتا چې درې خبرې دي یو خبره دا چې څومره دولت غوړي دا وراره مشته حواله کا چې میږي ختم کی چې دا نوی در خپیرا بیا د وراره ته دا وایي چې خپل چې څه قسم دین کو څه طریقې وي څه قسم عبادت کو ده خدا د میش خدایون د میش طریقہ د میر بتون داتو په بعد نکسي درما دا چې بیا د ټوله قریش بدی ته تیار شه هغه د پښتني طریقې دي دغه نظامی و لکه څرنګه چې د میر د قبایل نظام د دغه طریقې وي ابو طالب روغا خپل دا خپل شاخیر وبوله بنو هاشم پدا کې لش کسونه ایمان وروړایو په دا وخت ورته وی دا خبره ورته بیان کړي ورته وی چې مو تجویز خدا دای چې دا د اول دوی ته خزانه یې تیار چې یا زو ورک وراره یا دا چې دای چې څه کو دای د خپل عبادت دا ته خزانه تیار امو تجویز خدا دای چې دا درما نه دو بدی دا ته تیار تاریخ لیکشي لستاړل نه شور کاوه په دا مقابون د ټول ایمان نه ور وړای ایمان غون لبیک په وویل صرف یو ترې د نبی علی السلام ابو لهب انتهایی بغیرته کافر و خو بغیرته و دا ورته وویل ځنه په چکشه چې نه غلطه او حق بیا په دا غلطه باندې میشه د ملګرتیا نشي کولای اس نه روان شي او د دغه بغیرته په قران کې صرف یقیو ابو لهب دای چې په نومه باندې پروردگار عالم د بدولای بیان کړی دی صرف تبت یدا ابي لهب هلوک تشي تبا تشي لسینا د ابو لهب پروردگار عالم په خپل بدوا دا یو بغیرته پښتو کې هم ورته چې غیرتی د دشمن وی خوان کو په بغیرته مؤمن مسلمان نه غیرتی کافر دشمن ها دا خوان ابو طالب یې ترو
مشرک و کافر و ایمان یې نو پر وړای خو غیرتی و دا غیرت دته په آخرت کې هم په فایده ورځي دای کافر دای مشرک دای بت پرست خدا غیرت په قیامت کې په ټول جهنميون کې په ټول نه کم سزا او د ابو طالب په نبی علی السلام پابوندې ننګ وکړ چې کله دا خبره ورغه ورته وایو دا د میرنا یوانو د پیره جنگ ته تیاری ابو طالب په مقام معظمه کې یو دره غونډه په غرمانس کې دا ته ټول بنو هاشم خپل شاخر و بنو د غونډه ځاینا چې داس نوي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته تکلیف ورسوي غونډه ارجام کړل او مشرکین ها ابو جهل د غون لوی لوی سردارون دغه غون سره ارجام شول په وخت کې د دای هغه څلوش سردارون مشرون هغه معاهده اګریمنت دغه په باندې دستخط وکړل دغه خلی خپل سره کسې کنا طریقه د قبایل د عربه دا معاهده وکړه چې څوک ها بنو هاشم ته سلام کلوم بند ستړی ماستا بند ورسره ملاوي دل بند تجارت بند د خواروک شوک شای په بند هر څه شي څوک په مځکه کې هنه پرېږدي په خپل مځکه کې په دا باندې دستخط وکړ ځنې روایتونه ګرځي چې انتهایی د تکلیف سره مخامخ شول هغه وړکی د لوږې د تندې په دا مقابله یو هشام ابن عمر ورته روغای ورته بل وخت سردار ته وویل مشر ته چې دا خو انتهایی ظلم نه دی مشرک دی انتهایی ظلم نه دی دا وړکی هغه ورته وویل چې زه په یو ځخ در سره شم په مو په یو باندې څه وشي یہ بلی جوړ ک پنځه کاسونه جوړ کړل ازون سره دا سردارون مشرکین دي ورته ویل ابو جهل دې دا د طواف سره دا د دولت عبادت او دولت او په دځ کې کوم معاملې فیصله سو کې ته دا غونډه دا زیو صرف د حج هغه د احترام ول میاشته پتا کو دای هند دغه میاشته احترام کو مشرکین وی کافر خپل طریقې وی کسل مړوي کړي پتا کې څنګه ورته وی پدام څو میاشته کې دای دل تاګر تاګو نور هر څه شته باندې پدا ځکه نوستي یو ورته ویل چې دا خو ډیره نشه خبره ده چې دا تکي ما ابو جهل غون نوستي دا وړکی دا ظلم ورته ویل چې معاهده شوی دو پاکه لیکل شوی دی ورته ویل چې په دا معاهده کې ځن نه در سره نه وه در سره بل چکش آتا بل کاس چکش ورته چې د ورته چې غلطه خبره وتنه کې دا خبره بل سر چکش
دای په دا سره رټسي وره ابو طالب ورته روغای ابو طالب ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا معاهده چې کله ولی کله دای د ورشمه په کپڑا کې بند کړه دستخط په شوی دای په دا باندې د پوسا په وخت کې موم دا باندې شای دای د پوسا ګرد ورته ولاګو چې بچ شای نقصان څه شای نه ورکوي بیت الله شریف پوسیړه لا کړه نبی علی السلام ابو طالب ته وویل چې هغه معاهده چې کومه دو هغه نه هر څه شي ختم کړي سوای لکه میږي بسم الله الرحمن الرحیم دویل باسمک اللهم شریک اے الله د تو په نوم سره خدای مو نه خو شریکونی ور سره جوړاو صرف اللهم دا د الله نوم دا باقی دا نور هر څه شي نه ختم کړی دي ابو طالب ورته وی چې ته دلته نه نو سي نه څوک درته غلي دي تو ته څنګه پتا ولاګدله ورته وی چې پروردگار عالم جبرائیل امین تر ورور اخ په اطلاع ذریعہ کې چې هر څه شي نه ختم کړی ابو طالب چې ورته روغای دای خوشو شو چې داخه کچرته حواله کوي نبی علی السلام ورته څنګه ورته چې دا خبره ته درته غلای چې اغا معاهده چې کومه شوی دو اغا د مور راي چې اغا یې نه ارڅ شي ختم کړی دي کچېره دغه یې نه خړلې و بیا یقینا تاسو په غلطه ایدای په صحیح ده کداغه یې نه نو خړلې بیا لست اړلای درته حواله کوم ورته چې بالکل هم دا خبره در سره منلې ده چې کله وخستا رکیزه ولای ابو طالب ورته وی چې سامع وکسې چې داس نه وي چې خلاصه شوی خو نه وی کنه لکانن صاحب په دا ډاک باندې کو ساغه او سرش باندې غا ولا غوي کنه ورته چې نه بالکل صحیح دو کله خلاص کړه بالکل دوڑاوا صرف اللهم دا محفوظ د الله نوم صرف محفوظ او نور هر څه شي دوناوي پدا ځکه بیا ابو جهل خبره وکړه ورته چې کارور کښنا سیخ ورغله پنګتا چې دای محاصره کړی ورته وی چرڅای خپل کورینه ته خپل کاروبار خپل تجارت ازودي خبره مې پدا پر تکړه چې مؤمن ته پروردگار عالم دای چې یو مهنت شرط ده د اولاد ورکول ول څوک الله دای کنده الله خود دغه په ظاهر کې د دغه اولاد د پورا سړای شدا مور پلور دا پروردگار عالم سبب ګرځولې دي دولت د غاز در کولای شي خو نه در کوي د غاز مهنت ورته شرط ده اولاد د غاز در کولای شي ادم علی السلام به مورا به پلورا پیدا ک عیسی علی السلام به پلورا پیدا ک هو کته اوس پداس مهربا کې سملې کنا شپارس په سجدا باندې چې زیای روکي در کوي نه در کوي اسباب و دو کې د ودا سره هغه د مسنونه طریقه پابونه عمل کې ور سره پانه ورستو خدای تسول کې چې خدای زیای روکي بیا مرزي دو قدر کو کني در کو د ابا پدا باندې تندا موتیږي کنه موتیږي
د تندې د متول ول ذات خو پروردگار عالم دی خو د دغه تندې د پورا پروردگار عالم دا بس سبب ګرځولې دي बहुत شی پانه ورستو د تنده متیږي مهنتو کې پانه ورستو ته هغه شامل بیا خدای تسول کې یقینا پروردگار عالم یې دغه بدلا درکوي کده دنیا په لحاظ سره وي کده عبادت په لحاظ سره وي کده تعلیم په لحاظ سره وي کده تجارت په لحاظ سره وي کده زمیندارا په لحاظ سره وي په هر یو کې مهنت ورته شرط دی به مهنت نه بغیر سول نه پېشي خپل پروردگار عالم خپل قدرت وشوي دی چې زدا سه کړای شو خپل قدرت وشوي دی چې دا د پلیتا کترا پدا کې دا بهترین حسین او جمیل شلی سترګې پدا کترا کې چاک ششوي دا پیزا چاپ کې کشش والا دا حسینه جمیله بډای پدا کا کترینا چاپ دوکړه د ټوله دنیا ساينسدانون دا ولای وستا شیدای وګته پیدا کولای شي خپل قدرت خدا سے وشوي دی چې دا کاټه غوته چې دا دستخط نه دی دا معتبر نه دی په دفترینه کې دستخط خو بل حسدا کو دا غوته چې غوته ولا غوا دا غوته معتبر ده د آدم علی السلام نه وخلا تر قیامت پورې چې څومره انسانون دنیا ته چې دغه د دوه کسونه د پمانس کې د پاری دی باری کې دا د دوه کسونه په ورن نه دي دا ته یې الله نور ورسرا همت لوی همت حوصله پروردگار عالم یې چې کیم انسان کلا پدا اصول پدا قوانین باندې عمل کو هغه انسان خامخا په دنیا کې ها کده دنیا په لیول باندې وی ها په دنیا کو کامیاب وي کده آخرت په لیول باندې وی آخرت همیشه زندگی وي د خوشي وي په دغه هوکوای دا کافر دا ته بیا شای نه ورکولای خونان چې ته کافر ته سول ته چې د پیغمبر علی السلام طریقې د پریشي دي مسلمانې پریشي دي درته یای خدای درته یای چې مسلمانه داسې وسله جوړه کا چې د کافر د نوم نه هډاریږي ته په عیاشۍ کې روغللې د فحاشۍ د عیاشۍ ولې آشاینا تو تر لاږي او وسله د جوړه کړه چې مسلمانې د نوم نه ډاریږي په یو عبادت کې پروردگار عالم دا سه نه دی ویلي حج خپل په ټول عمر کې یو سړی فرض دی چې کله نصاب وروباري رجا په کول کې یو میاشت المنزینا پنځه خود دغه دفاعي د وسلې په بارا کې نبی علی سلام ته پروردگار عالم یې من استطاعتم اے پیغمبره داسې وسله جوړه کا چې څومره د طاقت قدرت وي نبی علیہ السلام روم ته نه ولاړل دوا صحابه کرام په وخت کې نوې وسله جوړه و د دفاع د پورا د مټر وندې روم ته ولاړل چې دوا صحابه کرام چې دا روم دا وسله جوړه کړی او چې جوړه کوي ورشي وکسي زده کوي چې روغلل په جنگ حنین کې استعمال کړلا جنگي هوا ګټو خو مسلمان نن د عیاشۍ خدای درته یې چې څه غوړي چې کله یو موټر جوړ شي یو د آرام پرستۍ یو شای جوړ شي اول د عرب شیخونه ترڅ د امریکای صدر نوی پکې سور د جرمني نوی پکې سور د برتانیا وزیر اعظم نوی پکې سور اول د امارات شیخ پکې سوري یا چې دا غوړي چې دا ته خو هیڅ خپانه شي خدا بل طرف ته یو پېوال غزم ځکه کې د اسلامي نظام نه غوړو ویني په پیږي چې دا چې وویني اسلامي نظام 100% اسلامي نظام ټوله دنیا مسلمانه کیږي انصاف ته پکې عدل دی پکې دا ته غوته نه وری او یو اټمی وسله نه جوړاوي دا پاکستان خو چې دا بشته دا برکني وخت یو سره پته لګیدلی وای بیا کنه خو دغه وسلینا پروردگار عالم ډاکټر قدیر دا ورته سبب وګرځو ساينسدانون چې دا وسلای جوړه کړله چې نن پاکستان ته پکاژا نشي ورکتلای